مونږ سره په جیبونو کې موبایل موجود دی او په لا علمۍ کې په جهالت کې نن په هغې کې دا خبره کېږي چې اهل بیت څلور دي. اهل بیت څلور دي: حسن، حسین، علی او فاطمه رضی الله تعالی عنهم. عزتمندو ګورئ اهل بیت څلور نه دي. وخت نشته ورنه ما به تاته ویلي وې چې اهل بیت که ته دې څلورو ته وې د دې نه علاوه نور هم د پیغمبر علیه السلام څومره بیبیانې وې ملګرو؟ د پیغمبر علیه السلام 11 بیبیانې وې او چې کله وفات کېدو د هغه په کور کې د هغه نه پاتې 9 بیبیانې دي. دا 9 بیبیانې د وفات نه پس او دا 11 بیبیانې د پیغمبر علیه السلام په حیات مبارکه کې دا هم د پیغمبر علیه السلام اهل بیت دي. دا دغه خاندان دی، دا دغه کور والی دي. د پیغمبر علیه السلام یو لور وه که څلور لوڼې وي؟ نه، یوه. د پیغمبر علیه السلام څلور لوڼه دي لیکن یوه فاطمه ذکر کیږي ولې دا کشره وه او دا کشر بچې دا د هر چا خوښ وي لیکن دا مشران یې دشمنان یې که نه، دا مشران یې نه یې خوښ. که خوښ یي مشران هم خوښ وي. د پیغمبر علیه السلام څلور لوڼه دي: رقیه، کلثوم، زینب، فاطمه. په ترتیب مې نه دي ویلي ځکه زما په مدرسې کې هم دا کار دی چې زه په ترتیب قصې وکم بیا یې بې ترتیبه ویم چې زما ملګرو ته یاد شي. زینب، رقیه، کلثوم، فاطمه. نو چې کله څلور لوڼې دي مونږ چې د یوې ذکر کوو ولې دا درې به چېرته ځي؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اهل بیتو کې د پیغمبر علیه السلام 3 زامن دي. زامن د انسان خاندان دی. خاندان په خاندان کې لکه څنګه چې لوڼه شمارولې کېږي، په خاندان کې چې څنګه یوه لور شمارولې کېږي، په خاندان کې نورې لوڼه هم شمارولې کېږي. په خاندان کې چې تن وسیع استعمالې په خاندان کې به د هغه بیبیانې هم ته یادې. نن د اهل بیتو په باره کې ستا په دې موبایل کې ذکر د دې کېږي وایي حسن او حسین او علی او فاطمه رضی الله تعالی عنهم دا اهل بیت دي. اولا به دا ثابتې چې او دا اهل بیت دي. په دې کې د پیغمبر علیه السلام د خاندان صرف او صرف فاطمه رضی الله تعالی عنها ده. حسن او حسین د چا نه پیدا دي ملګرو؟ د علی نه. او علی رضی الله تعالی عنه د چا نه پیدا دی؟ د ابو طالب نه پیدا دی. ابو طالب د عبدالمطلب نه پیدا دی. پاتې شولو زینب، رقیه او کلثوم او ورسره دا 3 زامن دا د آقای دو جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پیدا دي. نوسی په خاندان کې شماره نو څو ته اهل بیت وې او زامنو ته او لوڼو ته اهل بیت نه وې. نو عزتمندو دا خبره به یاد ساتئ که څنګه چل به که تپوس سر نه وکم. نو د پیغمبر علیه السلام په ختم نبوت باندې د قرآن پاک 100 آیاتونه دا په هغې باندې دلالت کوي. د پیغمبر علیه السلام د ختم نبوت ذکر دا صد پاسه په 200 احادیثو کې د پیغمبر علیه السلام نه شوی. پیغمبر علیه السلام فرمای وای زما د دې نبوت مثال دا په شان ته د یو بنگلي او د یو عمارت باندې دی. هر نبی راتلو او په دغه بنگلي کې او په دغه عمارت کې او په دغه آبادی کې د خښتې په ځای باندې استعمالیدو. هغه عمارت مکمل شو چې خلکو به کتو وی ډېر بهترین عمارت او آبادي ده، لیکن کاش چې د یوې خښتې دا ځای پکې مکمل وي، د یوې خښتې ځای پکې کولاو. پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې کله زه دنیا ته رالم هغه یوه خښته
په هغه عمارت کې ولګېدله، هغه عمارت مکمل شوی دی، اوس پکې د بلې خښتې د لګولو ضرورت نشته دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند مبارک کې د خپلو امتیانو ته دا اعلان کړی چې زما نه پس به ډېر خلک راځي او هغوی به د نبوت د دې عظیم منصب دعوه کوي چې زه هم د امت د خیر او د هدایت دپاره دنیا ته په طور د نبي باندې راغلی. لیکن پیغمبر علیه السلام وفرمیل کلهم کذابون دجالون، دا ټول دروغجن دي او دا ټول خلقو له دوکه ورکوي. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه د انبیاو انتهایم. ستاسو نه تپوس کوم چې یو افسر یو خط ولیکي او په هغې باندې دستخط وکړي، آیا په دې خط کې به زما خبره مو واورېده؟ یو افسر د خط یې ولیکو او د خط نه پس خپل مهر ولګو او په مهر د پاسې دستخط وکړو، اوس آیا په دې لیکلو کې څوک د ځانه زیاتې کولی شي؟ نو لکه څنګه چې د افسر د مهر او د دستخط نه پس د هغه په فیصلې کې څوک زیاتوالی نشي کولی، دغه رنګې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت باندې د الله د طرف نه دستخط شوی دی چې ته خاتم النبیین یې، ستا نه پس بل نبي راتللو واله نشته. اوس که د پیغمبر علیه السلام په زمانې کې چا دعوه کړي او که په دې دور کې څوک دعوه کوي، دا دروغجن دی، دا دجال دی، دا کذاب دی، دته د سره د دې خبرې حق نه دی حاصل. عزتمندو مسلمانانو ورونو، د قرآن پاک کې خدای پاک په مختلفو طریقو سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت ذکر کړی. نن چې دا اجلاس، نن چې دا اجتماع دلته مقرره ده او د 8 کالو نه په دې میدان باندې د ختم نبوت په نوم باندې دا اجتماع کیږي. د دې اجتماع مقصد دا دی چې زما دا زمیدار مسلمان رور د خپل عقیدې نه خبر شي. که سبا ورته څوک ووایي چې غلام قادیانی دی هم د الله د طرف نه یو پیغمبر دنیا ته راغلی دی، دی به ورته ووایي چې زمیدار ماماوي او هغه دور وي چې هغه به ورسره غوایان به په جغ پیژنئ، یوه پیژنئ، او نو دا په جغ کې چې غوایان ورکړي نو په لاس کې به څه شی و؟ چوکه به وه، دغه چوکې په سر کې به څه شی و؟ میخ به پکې و چې دقه د میخ والی چوکه ورسره او دته ووایي چې کاکاجي یو بل نبی دنیا ته راغلی دی او دی ورته وایي چې هو، نو بس هغه به چې ولې ده په دې په چوکې وهلی نه دی، د چوکې صرف هغه سر یې ورلسه دی وروړی دی، دی به بیا چرته هم ونه وایي چې بل نبی دنیا ته څه دی راغلی دی. ځکه د زمیدار ماما سره په ختم نبوت باندې د ټولو نه لوی دلیل دا د هغه دا چوکه ده چې دا چوکه ورله وروړي که نه بیا هغه ته د ختم نبوت په خپله باندې چې نه پته ولګي. نو زما عزتمندو دا اجتماعات په دې بنیاد باندې دي چې دا خلق د خپل عقیدې نه خبر شي. نن مسلمان دی لیکن د عقیدې پته ورته نه لګي، د دغه عقیدې د ختم نبوت د تحفظ دپاره په زمیدارانو کې خدای پاک نن دا عظیمه اجتماع مقرر کړې ده او دې زمیدارانو ته دا ښیي چې ګوره ختم نبوت دا د عقیدې جز دی. که یو سړی ووایي چې زه خو کلمه ویم چې لا اله الا الله او محمد رسول الله، دی به وایي چې بالکل، او دی خو یقینا موحد دی، دی خو مسلمان دی. لیکن عزتمندو صرف کلمه نه ده، د کلمې سره به دا عقیده وي چې د کلمې دا دویم جز چې محمد رسول الله دی،
د دې سره دا ضروري ده چې دا محمد صلی الله علیه وسلم دا د الله اخرنی پیغمبر دی د ده نه پس بل نبي راتللو والا نشته تاسو د